کرک الخدمت فاونډیشن ټیم سره مونږ ولاړ یو. الحمدلله دغه ځای کې زموږ رضاکار او الخدمت فاونډیشن ټیم ډېر یو لوی سټرګل شروع کړی په داسې حالاتو کې چې خلک په دې وایرس د لاسه کورونو کې دي او بار نه راځو، په کار چې په کورونو پاتې شي او د هغې ټول پروټوکول خیال وساتي. کوم حکومت اړخ نه او د ادارو اړخ نه دوی ته ویله شوی دی، خو الخدمت فاونډیشن په ټول پاکستان کې څنګه په میدان کې داسې په دې ضلع کې په میدان کې ولاړ دی. د آګاهي او شعور کې سینیټایزر او صابونو تقسیمول، سپری کول او ماسکونه ډسټریبیوټ کول، دا عمل مو کور لګیا دی کوي ملګري. خو دې سره سره په دې ضلع کې هغه خلک چې هغه وس نه ساتي او د مزدورۍ نه کولو د لاسه د هغوی ته مشکلات دي، لاکډاون د لاسه د هغوی ته په کورونو باندې دقسې فوډ پیکج تیارول او رسول، دا یو کار الخدمت فاونډیشن ټول خیبر پښتونخوا کې هم شروع کړی دی او په دې ضلع کرک کې الحمدلله روان دی. د دې رمضان اخره پورې د دې ضلع دا هدف دی چې دا به انشاءالله 7,000 فوډ پیکج تقسیموي او دا ټیم ډېر متحرک دی په دغه ځای کې. انشاءالله یو ویلیج کونسل یورین کونسل سره رابطه کوي. زموږ تاسو ټولو ته خصوصا د دې ضلع عوامو ته دا اپیل دی چې کم شتمن خلک دي چې الله تعالی وس ورکړی دی چې الخدمت فاونډیشن د یو فوډ پیکج قیمت 2500 روپۍ دی. دې ملګرو سره په دې کې تعاون وکړئ. ستاسو دا تعاون به حقدارو خلکو ته چې هغې کې به کونډې وي، یتیمان به وي، معذوره خلک به په هغې کې وي، په هغې کې به هغه خلک چې روزانه مزدوري کول د هغې مزدوري سلسلې بندې شوي دي، ختمې شوي دي، هغه خلک به وي. د هغه مختلف طبقو خلکو ته دا فوډ پیکج الخدمت فاونډیشن په ټوله صوبه کې رسوي. په دې ضلع